اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر 155 یوسل 55 سورة آل عمران څلورمه سپاره. ان الذين بشک هغه کسان تولوا چې مخې اړولې د منکم د تاسې نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوه لښکرې انما بشکه استزلهم الشیطانو خویولی دی دوی شیطان ببعد ما ځنې هغه څه کسبو چې دوی کړي دي ولقد او خامخا په تحقیق سره عفا الله معفي کړي دا الله تبارک وتعالی عنهم دوی ته ان الله بشک الله تبارک وتعالی غفور حلیم ډیر بخونکی ډیر صبرناک دی. نو خبره دا وه چې جبل عینین باندې صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غونډۍ باندې 50 صحابه مقرر کړل او مشرانه یې ورکړه عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنهما چې دا تا سره شول او تاسو به کوشش کوئ چې څوک حمله کوي نو تاسو به د غیشو ګزارونه پې کوئ. نو په دې کې چې کله موقع داسې وشوه چې ظاهري طور باندې کاپیرانو چې منډه کړل او مال غنیمت یې پرېښودو نو دوی راکوز شول او سوچ یې دا و چې موږ ته خو نبي علیه السلام دا فرمایلي وو چې کله جنګ نه وي ختم اوس خو چونکې جنګ ختم شو کافر منډه کړل هغه جنګ ختم نو کافرانو منډه کړل دوباره واپس د خالد ابن ولید په مشرانه کې دوباره یې حمله وکړه. هغه ټیم کې د ایمان نه و راوړی نو 40 کسه راکوز شول او 10 کسه هماغسې په غونډۍ پاتې وو خو 10 کسانو کار چېرته و خو الله پاک فرمایي چې ما دوی ته معافي وکړه. اوس ورپسې بکې بکې نه کوئ صحابه ورپسې ما دوی ته معافي وکړه. نو انسان کمزوری دی کمزوري کیږي خو دا ده چې الله پاک دوی ته وفرمایي چې ما درته معافي کړې دو. نو صحابه ډېر اوچت شان دی موږ له پکار دی چې په خپله ګناه باندې ونه درېږو معافي وغواړو او د الله پاک رحم حلم دا ډیر زیات دی. الله تعالی د موږ تاسو نه راضي شي. صدق الله العظیم.